السلام علیکم. سلام نور سره دار چې ما د ماشومه د دې نوم دی لایبا د پلان نوم دی عبدالمتین. تقریبا منګوره سوات او وګ کې یو ډاکټر مونږ پرې مکمل ګرځولې ده، لیکن د ماشوم څه پته نه لګېده. وختوني سره ګزاره به کېدله، دوایانې به له ورکړي، ګزاره به شوه. وروسته بیا به خېټه خرابه وه، د ستونو پیوزینې ماشوم ورو ورو کمزورېده. مونږ حیران یو خدای دا څه قصه ده. والله رحم فضل وکړه. مونږ ډاکټر چې کوم دی فیصل خان صاحب زه ته راغلو، ډاکټر محمد رشید یوسفزی صاحب هغې د دې چې کوم دی علاج شروع کړو، نو هغې تشخیص یې معلوم کړو، سټیس یې ولیکلو. هغې نه وروسته ورته مکمل پته ولګېده ډاکټر صاحب چې دا بیماري ده او د دې د وجې نه چې کوم دې بنده دا شیبند دی، هغه ډاکټر صاحب ته ټوله خبره وکړه. الله دې د هغه په عمر کې خیر برکت واچوي. زه خپل روم مسلمانانو ټولو ته وایم چې چېرته ماشومان وړئ ډاکټر او د هغې دپاره علاج دپاره وړئ، نو ټول نه مخکې چې کوم دی ګورئ او د هغې مکمل معلومات کوئ او د هغې نه وروسته چې کوم دی شفا د الله تعالی په لاس کې ده او د الله په رحم سره دلته ډاکټر کوم دی فیصل خان ډاکټر صاحب ځای ته راولئ او د ډاکټر رشید صاحب د انشاءالله تعالی رمضان وروسته به روزانه راځي کینی به او اوس هم چې کوم دی رمضان کې راځي کومه روزه تقریبا دلته ده پیر او جمعرات په ورځ باندې دلته کینی او علاج کوي د ماشومانو او ډېر ماشاءالله تعالی ډېر پوه دی. الله تعالی دې شفا د ټولو مریضانو نصیب کړي. آمین. بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم ډاکټر هارون رشید یوسفزی دی. زه چایلډ سپیشلیسټ یم. زه مارنینګ کې دلته کې فیصل هسپتال اوږې کې ناست یم. زه نن تاسو سره د دې ماشومې په باره کې لږ ډسکس کوم. دا ماشومه موږ له راله 13 هفته کې او د دې پلان دا دغه پوه چې دې ماشومې ته د تیرو 9-10 میاشتو نه دې ماشومې ته خېټې خرابه ده، د ستونې دي، بل دا ماشومه وده نه کوي او بل دا ماشومه ورو ورو کمزوري کېږي. د دې چې موږ هسټري وکړه نو دا تقریبا بلاو کسانو له دا تللې وه، ټولو کسانو دې ته چې کوم دی دا خېټې خرابې او د هغه دا دوایانې ورکړي دي. تاسو وګورئ چې دا ماشومه څه ټایم موږ دغه کړه، دا ما وکړه، نو دې نه موږ دوایي ورکړه، خو دې نه ما بیا یو ټیسټ ولیکه. یو بیماري ده چې ډېره کم او ډېره ریر ده، سیلیک ډیزیز ورته وایي. ټیک شه، د دې ماشومې سیلیک ډیزیز پازیټیو راغلی. زه نن د دې میډیا په ترو باندې تاسو ته دا پیغام درکوم چې که دې ماشومانو کې ستاسو چې ماشومانو ته داسې مسله نو دا بیماري تشخیص کول د دې پکار دي. سیلیک ډیزیز کې دا شان دي چې ماشوم غنم د غنمو کې دننه یو خاص شی هغې ته ګلوټین وایي. دا ګلوټین چې کله دا ماشوم خوري نو دا ځي او د ماشوم د معدې نه کته چې کوم ځای کې نری کولمه شروع کېږي نو پای کې یو خاص ځای او دا هلته کې دا کار شروع کېږي. هلته کې د دې چې کوم دا هاضمه کېږي نو هغه د دې نه کېږي او دې ماشوم ته مسلسل دستونه کېږي. اوس د دې چې کله تشخیص وشي نو د دې ماشومې دا د دومره عمر دی او په دې کې د 15 کالو په عمر کې د دې ماشومې تشخیص ته وشي. اوس د دې علاج څه دی؟ د دې په علاج کې موږ صرف په دې ماشومې باندې غنم بندوو. ٹھیک شه، دا ماشومه به عمري دا به غنم نه خوري، دا به ډوډۍ نه خوري، دا به کیک بسکټ نه خوري. د غنم نه او د جو نه جوړ شوی هر یو شی چې کوم دا به هغه نه استعمالوي. دا چې کله هغه نه استعمالوي نو دا به بیا ورو ورو د دې دا به بیا وده کوي. دویم شی دا اوس دې کې موږ ته بیا دویم سوال دا کېږي چې دا ماشومه به خوري څه شی، دا به استعمالوي څه شی. نو په دې کې چې دا اوس ماشومه دا فروټ خوړی شي، هر قسمه دا سبزي خوړی شي، هر قسمه دا وریجې خوړی شي، ٹھیک شه، دا پی ماسته نور هر قسمه څیزونه خوړی شي. بس تاسو چې کوم واحد کار دی هغه به تاسو دا کوئ چې تاسو په دې ماشومې باندې غنم، بسکټ، کیک او د غنمو نه جوړ شوي چې کوم څیزونه دي. لکه اوس بهر ملکونو کې خو دا شان دي چې هلته کې د ماشومانو دپاره بلکې دا شان چې مریضان دي، ټیک شه، نو د هغې دپاره سپیشلي ډبو د پاسه لیکلي شوي چې کوم بسکټ یې په هغې باندې لیکلي شي چې دا ګلوټین فری دی. ټیک شه، خو زموږ لپاره کې اسانه جمع دا ده چې دې کې چې کوم دی دا ختم شي. د دې ماشومې د خېټې دا پړسوب چې کوم دی دا به هم کترې ختمېږي. دې لپاره زه صرف د طاقت دوایانې ورکوم. ټیک شه، دې ته نه د انټي بایوټیک ضرورت شته، دې ته نه د بل څه شي ضرورت دی. انشاءالله که خیر دا ماشومه به دا غنم دا به ورو نه خوري، دا به زندګي. ٹھیک شه، دا به انشاءالله وروستو چې لږ ټایم تېر شي که نه دا به موږ بیا دوباره یو ځل وګورو. ٹھیک شه، انشاءالله که ژوند یو کړي نو الله به ورو زما خو اولنی شی هر چا ته دا دغه چې ماشوم له د دوکان څیزونه سختۍ سره خاندي. ٹھیک شه، نو د دې دغه په توګه زه دا میسج ورکوم چې یاره که ستاسو ماشومانو ته څه مسلې تاسو راتلی شئ دلته کې. زه په روژه کې
د سوموار پر ورځ او د جمعرات پر ورځ دلته په فیصل میډیکل سنټر اوږي کې اویلیبل یم او په ابټاباد کې په شفیق میډیکل سنټر کې ابټاباد کې روزانه اویلیبل یم او د روزي نه پس ته ان شاء الله موږ روزانه بیس باندې سهار ټایم کې خېری دلته کې په فیصل میډیکل سنټر اوږي کې کلینیک کو تاسو ماشومان د سم سره کې خېری بس تاسو ماشاءالله.